تی نعمت د خیر وړه خبره بهترین اخلاق دي، اخلاق حسنه دي. داسې اخلاق چې په سره بل انسان ته د دنه تکلیف نه وي، بل مسلمان ته تکلیف نه وي. چاته الله پاک داسې اخلاق ورکړل چې هغې سره بل انسان ته د ده په زړه شی خیر وي، نو ګویا کې دغه انسان ته ټول خیر میلاو شي. او که چیرې د چا اخلاق کمزوري وي، بیا که ډېر عبادات وکړو د ده عبادات محفوظ نه دي. اخلاق حسنه د انسان د ټول نیک اعمالو د پوره محافظ جوړیږي. د دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء وان کان محقا. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه د جنت په یوه طرف شه د بانګلې زمین یم، د بانګلې زمور یې یغې انسان د پوره لمن ترک المراء چې خپله جګړه پرېږدي، خپله معامله پرېږدي د بل مسلمان سره، وان کان محقا اگر چې دی په حقه باندې وي. او بیا فرمایي وببیت فی وسط الجنه لمن ترک الکذب وان کان مازحا. او یی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه د هغې انسان د پوره هغې مؤمن د پوره د جنت په منځ د بانګلې ضامن یم چې څوک درویغ پرېږدي اگر چې په ټوکې کښې ویلی نه وي. وببیت فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه. پیغمبر د خدای فرمایي چې هغې انسان د پوره چې کوم خپل اخلاق بهتر کو په اعلی جنات شي، هغې د پوره زه د بانګلې ضامن یم. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي مروا بجنازة فاثنوا علیها خیرا. یوه جنازه د پیغمبر علیه السلام په مخ شه تېره شوه، صحابه یې صفات بیان کړل، خیر یې بیان کړ چې دا میت ډېر ښه سړی و. پیغمبر علیه فقال النبي صلی الله علیه وسلم وجبت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې واجب شه د دغه د پوره. ثم مروا بجنازة اخرى فاثنوا علیها شرا. بیا بله جنازه تېره شوه، یغې صفات بد صفات بیان کړه د اخلاق د وجې نه. نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل وجبت. حضرت عمر رضی الله عنه پوښتنه ځنې وکړه یا رسول الله ما وجبت، څه شی واجب شو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل هذا اثنیتم علیه خیرا فوجبت له الجنه. دغې میت تو څه ښه صفات بیان کړه، د دغه د پوره جنت الله پاک واجب کړه. وهذا اثنیتم علیه شرا فوجبت له النار. دغه انسان د دغه میت چې تو څه بد صفات بیان کړه، دغه د پوره الله پاک جهنم واجب کړه.